مولانا روم یو عالم تیر شوی دی مثنوی د هغه کتاب دی په دې کتاب د هغه کې تقریبا 28,500 اشعار دي په فارسی کې وړه یو نمونه د ناشنا هغه یو د سلطان محمود غزنوی رحمت الله علیه د زمانه یو قصه لیکله د انسانیت د عبرت لپاره وای محمود غزنوی یو ځل د شپې ووتلو شاهي لباس یې ختم کړ د جمع شپه نو په تیاره کې بار ووته د دې لپاره ووته چې وګرځم پرې خلکو څوک نه هر دی ما ته را رسېدی نشي شا باندې ظلم زیاتې کېږي صحیح چې زه په خپله لیدل وکړم نو تیاره د په تیاره کې باغ ووتلو چې د کلي نه لرې شي یو ځنګل نږدې دی یو څو کسان ناست دي دا څو کسان غله دي محمود غزنوي ورغی د دې غلو سره کېناست محمود ورته وایي بس زه هم ستاسو ملګری یم چې څه کوئ زه در سره شریک یم د غلو په دې تیاره کې مخونه نه ښکاري ځنګل هم دی نو دا غله شروع شو خپل مهارتونه ښیي چې ما کې څه کمال دی په ما کې څه کمال دی یو کس ویل چې ما کې کمال دا دی چې زه د سپو په خبرو پوهېږم نو چې کله سپی غاپي چې دی غپا کې دا سپی څه وایي زه پرې پوهېږم د نورو غلو وویلې ته موږ سره چلېږي دا غله اکثر چې خرابېږي نو سپو نه خراب شي دی خو ځان سره برتي کو دویم کس ورته وایي ما کې کمال دا دی چې زه خزانه پېژنم چې زه یو ځای بوی کړم ما ته پته چې دې ځای کې سره زر خښ دي او په دې ځای کې سپین زر خښ دي بل ځای کې نستل بیا نه غواړي او بل ځای لاندې جوړول نه غواړي زه د پوزې په بوی محسوسوم وایي تم زموږ پکار یې موږ ته داسې سړی پکار دی چې اصلي شیز راته د پوزې په بوی ښیي دریم کس نه وایي وایه که نه تا ته څه کمال حاصل دی وایي زما ته کمال دا حاصل دی چې زه په دیواله ورشم چې هر څومره مضبوط دیوالي دې درله په یو منټ کې سورې کوم کنډر والی شم زه کنډر په والو کې ماهر یم وایي ته هم زموږ په کارېږي دا چې چا پسې ورځې خو کنډر به کې بغیر د کنډر نه خو کار نه کېږي بعضې کورونو باندې ورختی نه شي څلورم دی تپوس وکړه ته څه کې کولی شي دی ورته وایي زه پهلوان یم ما له چلونه یاد دي زه چې په دیوال باندې د ختلو داسې طریقې راته یاد دي چاته به یاد نه وي د محمود غزنوي نمبر راغی